په دې آیات کریمه کې یو بل حکم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بیانېږي. الله رب العزت فرمایي واصبر او صبر کوا علی ما په هغه څه باندې یقولون چې دوی وایي چې دا کافران د الله رب العزت د ذات په باره کې چې کومې خبرې کوي چې الله ته اولاد ثابتوي، الله دپاره بیبي ثابتوي، دغه رنګې چې دا کافران دوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شان کې کومې خبرې کوي چې ورته ساحر او شاعر او مجنون وغیره هغه وایي. نو الله رب العزت پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې د دې په دې خبرو باندې ته صبر کوه او ښه صبر کوه، داسې صبر کوه چې د انتقام بدله هغه مه اخله. داسې صبر کوه چې دا مقامات سلوک کې دا یو ډېر لوی مقام دی چې دې ته صوفیاو په اصطلاح کې فنای کامل ویلي کېږي چې انسان ته څوک تکلیف وررسوي او انسان ته ایذا وررسوي نو دې بالکل د انتقام بدل اغستلو نه غواړي. نو دا ډېر لوی مقام دی. الله پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې صبر کوه